नन په چرسده ټیمه میدان کې د ضلع چرسدي ډي سي اي سي اي ډي لوکل ګورنمنت ټیمو تحصیل ناظم ډي پی او چرسده ډسټرکټ زکات کمیټې چیرمن او د نورو سرکاري محکمو افسرانو په کلي کچېري کې د راغلي ولس شکایات واوریدل او د هغوی د مسلو د هواري دپاره هغوی ته تسلي بخش جوابونه هم ورکړل. په دې کلي کچېري کې په ګڼ شمېر سره خلکو ګډون کړی و. څنګه چې تاسو ته پته دي چې ریسنټلی صفای مهم وچلېدو او چې صفای چېرته په نظر نه راځي صرف فوټو سیشن شوی دی صفای چېرته نشته. تاسو ګورئ په پېښور روډ باندې په مردان روډ باندې په بازار کې سنټر لاین سره ډېرې د خاورو ولاړ دي. خو پته نه لګي چې دا ټیمې ملازمین کوم ځای کې دي. زه دا سوال کوم چې دا ملازمین کوم ځای کې دي څه کار کوي سی ډیپټي ده دا د عوامو ته وښودل شي ځکه چې د عوامو په ټکس باندې دا ټیمې چلېږي دې ملازمینو ته تنخواګانې ملاوېږي نو دوی بیا ولې کار نه کوي. بیا دا سوال دی چې د چارسدي چوک نه د کولاډېره پورې ټول سکولونه او کالجونه دي. کله چې چوټي وشي ټول روډ بند وي او ګاډي چې دي په سړک باندې ولاړ وي ماشومان کوزېږي او خېږي سړک په غاړه باندې. یو خو دا سیکورټي رسک دی دویمه دا څه واقع پېښه شي. بله دا خبره ده چې لکه روډ بند وي عوامو ته تکلیف وي نو دا د سکولونو والا باندې انشور شي چې دغه کوم ماشومان خېږي یا کوزېږي دا سکول کې دنده خېږي نو عوامو ته هم تکلیف نه او سیکورټي څه مسله به هم نه ماشومان حل نه دی سر. تاسو نن لاړ شئ نن به یو سړی هلته کې ناست دي صاحب بنینونه به یې اچولي سبا به هغه د لرګیو او دغو کې څادر به یې پرې تړلي دي او د هغه ځای نه به هغه ډیولپمنټ شروع شي او چې تاسو بیا ګورئ سر په کنالونو ځایونه چې کوم دي نو هغه به یې په دې مقبره کې رانیولي دي. یو طرف ته ګند دی سر. تاسو لږ ته کې مهرباني وکړئ لاړ شئ لږ ته کې وګورئ سر چې دا کوم حل روان دی د دې تپوس په سر څوک کوي. ما درې کمپلینټس وکړل په ویب پورټل باندې د هغې جواب مالا د ټیمو صاحب د طرف نه راشي چې دی کنسرنډ هیو بین ډایرکټډ هغه کنسرنډ هیو بین ډایرکټډ چې کوم دی تاسو نن وګورئ سر. اوس که فرض کړئ یو سړی غلط بیاني کوي د هغه لپاره سر څه سزا نه ده پکار. آیا ما سره هغه پروت دی سر زه به تاسو ته وښیم مالا جواب راشي چې د کنسرنډ هیو بین ډایرکټډ نن هم دي هغه ځای کې تاسو لاړ شئ وګورئ په هر طرف باندې دي ګن پروت دی او دومره ګن پروت دی چې تاسو تصور هم نشئ کولی سر. دا خو یو غریبه طبقه چې په دې شروع کېږي او په دې باندې ختمېږي. زه خو د ډي سي صاحب نه دا مطالبه کوم چې زموږ نه د 20 په ځای 50 روپۍ ټکس وصولېږي. موږ ته اډه نشته. موږ ته ټرافیک 400 روپۍ 600 300 روپۍ چالان لیکي د سهار نه ماسپښینه پورې بند دي. موږ مالک له وګټو ګزان له وګټو نو بیا خو زه د ډي سي صاحب نه دا مطالبه کوم چې موږ ته اډه راکړي. کړی به دي د اډې نه خو زمونږ خوشقسمتي ده یا بدقسمتي ده چې موږ سره درې څلور سیندونه دي او بس خلک ځي او د هغه ځای نه شکر اوچتوي نو دې کې موږ چې دی نو ډي پي او صاحب ته هم لیکل کړي چې پولیس والا ته چېرې که مهرباني وشي او دا ټرکونو والا لکه بم چې لکه څنګه چې په پېښور کې یا په اسلام آباد کې څوک شګه وړي نو هغوی له پاسه هغه ترپال غوندې کې تړلي وي نو دې سره به لږ شان پروټکشن وشي او موږ خو چې کوم د اربن ایریا چې نه دا تقریبا موږ پاکه کړې ده ډي سي صاحب د هغې وزټ هم کړی دی نو د هغې پکچر ډي سي صاحب هم لیکلي دي او موږ کوشش کوو او چې موږ دا ووایو چې سټاف نو دومره سټاف موږ سره نه دی بدقسمتي ده چې زموږ سټاف هماغه دی او علاقه ډېرېږي او آبادي سیوا کېږي نو موږ ته خپله اوسه پورې کوشش کوو انشاءالله چې دا چې کوم ځای دوی دغه وکړه دا به او چې کومې مسلې هغوی ته راپېښې وې نو د متعلقه افسرانو یې د دغې مسلو په هکله باندې پوښتنې وکړي. ډي سي چرسده منتظر خان دوی ټولو ته یقین دهاني ورکړه چې ستاسو د جایزو مسلو د حل کولو دپاره به د چرسدي انتظامیه خپل تر وسه کوششونه کوي. ما باندې ډېر بد لګي چې دی وایي هغه به سوال کوم او موږ به جواب درکوو. دا بلکل داسې خبره نه ده چې دا د سوالونو جوابونو خبره نه ده. موږ داسې پریس کانفرنس نه کوو. موږ دلته ستاسو مسلو ته ناست ستاسو مسلې اورېدل او د هغې دې ځای کې د حل دغه کوو کوشش کوو. نو سوال جواب دا نه دی چې تاسو سوال وکړو زه جواب درکوم. زه څوک یم چې زه به جواب درکړم. زه خو ګورم چې ستاسو کوم ځای کې موږ ښېګړه کولی شو چې هغه ښېګړه وکړو. د علامه شاه صاحب چې کومه سوال وکړه دا غریب چې دی نو دا دوو لکه ریډیو دلبر کې دوه ځل دغه وکړ دا سوال وکړو یا دا خپله مسلې بیان کړه. مصیبت دا دی چې دلته په ذلي سطح باندې خو څه داسې طریقه نشته دی چې زه داسې لاس کښته کوم او پیسې را ایستی کېږي او هغه ځای کې زه چاله وکړم.
دا زموږ پروتیکل ایجنټان چې دي نو هغه دا چلونه کولی شي په دې جنسو کې چې دي د هغې چونکې د فنډ اډټ نه وي او هغې سره داسې پیسې چې هغې خلکو له ورکولی شي زموږ خو یو طریقه کار دی لکه شاه صاحب محکمې دي یو محکمې ته بدلېدو او هغه محکمې نه چې څه د هغې هیلپ کېدی شي هغه به تاسو سره کوي د پولیسو په حواله سره د سوال په جواب کې ډي پی او 410 ظهور افریدي وویل چې خبره داسې وه چې دلته په دې میاشتې په شروع کې دوه درې داسې ډکیتیانې شوې نو لازمي خبره دا وي چې چېرته یو کرایم وشي نو د هغې چار چاپېر کې پولیس اول د هغه خلکو پسې ځي ځکه چې دا خلک د بهر نه راځي دویمه خبره تاسو وکړه چې اصلي نمایش چې کوم دی ګوره دې خلاف به مونږ صرف پولیس نه ایز ا سوسایټي به مونږ کار کوو د اصلي کلم کله نمایش اسیم نه دی ښه د دې په وجه باندې ډېرې وقوعات مخکې شوي د ریسنټ واقعه ستاسو په پړانګو کې وشوه د هغې بنیادي وجه هم دا وه چې هغه سره دوه کسانو سره اسله وه عام ولس د ډي سي 410 په هره میاشت کې د کلي کچري کولو ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د دې اقدام سره به د ولس ډېرې پیښې مسلې هوارې شي انعام جی 410 ټي وي ټیم میدان 410